ما عزتمندو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې کله اولاد پیدا شو مرید به راوړو حضور بچای دی وشو د به داسې اوچت کړو اوچت پې کړو بیا دعا کوله رب شکر بیا ادا کړو هغې نه بعد بیا وی هذا میتون هذا میتون هذا میتون دا ما د پاره خوشحالي دی خو یو ورځ به ده ته هم مرګ راشي یو ورځ به دی هم مړ شي یو ورځ به دی هم له دنیا نه لاړ شي گویا کې دی خوشحالي ته همیشه خوشحالي مه وایه رب شکر پې ادا کا خو د رب ناشکري مه پې کوه نن مونږ څه کوو اولاد غوندې نعمت الله راکړو دولت مونږ ته الله راکړو چې لوی شي په ودونو کې مونږ د خپل رب څومره نافرمانیانې کوو نه مونږ د جمعې شپې لحاظ کوو نه مونږ د نیکو خلکو لحاظ کو نه مونږ د ادیرې لحاظ کو مونږ کې دا شیز نشته دی خو بس چې صرف خپل خواهش پسې لاړ شو ای انسانه د تا یو څو منټه خواهش چې دی دا د تا د رب ناراضګۍ سبب جوړیږي بیا ته څه کوې ټول عمر دیکې خورې ټول عمر دیکې خورې ولې چې تا خپل رب ناراضه کړی دی نو ما عزتمندو په هر یو شیز باندې الله رب کریم رضا کوشش کوئ چې رب له ما ناراضي وګرځېږي او دا یاد وساتئ چې څومره بنده شکر ادا کوي څومره بنده شکر ادا کوي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو بنده چې د رب کریم له زړه نه شکر ادا کی فرمایي د دې شکر کلمات د له خولې نه لا پوره کړي نه وي چې رب کریم دته د دې سو چنده بدل عطاو فرمایي خو چې له زړه نه شکر ادا کی زړه نه صرف دا نه چې یا الله شکر دی یا الله شکر دی دا کامل شکر نه دی کامل شکر دا دی 2 رکعاته نفل وکړه 2 رکعاته نفل وکړه یا نعمت نه بعد صدقه وکړه دا کامل شکر دی خپل زړه نه رب قدیر ته ښکته شه چې یا رب زما غوندې ګناهګار ما غوندې سیاکار باندې تا دومره انعام وکړو حج توفیق ته راکړو عمرې توفیق ته راکړو ما ته د اولاد غوندې نعمت راکړو ما ته د واده غوندې نعمت راکړو ما ته د ګاډی راکړو له زړه نه د رب قدیر شکر ادا کا محبوب فرمایي وایي د شکر کلمات تالا پوره کړي نه وي چې د دې سو چند رب کریم تا ته نعم البدل عطا وفرمایي نن رب کریم مونږ ته څومره نعمتونه راکړي دي دومره نعمتونه مو د رب کریم وخوړل چې غاښونه مو پې پرېوتل که نه ډینټل خواته تلي یې که نه ځوان چې ډېر کم کسان به وي چې غاښونو ډاکټر خواته نه یې تلي دومره نعمتونه مو وخوړل